السلام علیکم دوستانو. د الله پاک لاک شکر ادا کوم چې مسلمانان یو او کله چې انسان پیدا شي نو ته الله پاک د دنیا کې عزت ورکړي او چې کله وفات شي نو په الله پاک ورته څومره عزت ورکړي، څومره پروتوکول سره د دفن شي او جنازې وشي او صفا سوترې کی. دوستانو خبره مطلب مې دا دی چې نن تاسو باندې د سیکانو رسم او رواج خیم دته په ویډیو کې تاسو وګورئ چې دا سیکان کله وفات شي نو دوی سره کم عمل کوي، د کم رسم او رواج دی، نو توبې به وباسئ او د الله په شکر ادا کړئ چې الله الحمدلله موږ الله پاک مسلمانان پیدا کړو. نو تاسو دا ویډیو ګورئ، تاسو په خپل اندازو لګي چې د مسلمانۍ څومره اهمیت دی، څومره قدر دی، څومره عزت دی. نو دی غریب دی خلکو ته وګورئ چې دی رسم او رواج څنګه دي، توبې به وباسئ او د الله شکر ادا کړئ چې مسلمانان یو. السلام علیکم ملګرو، د تاسو ښکاري د سیکان دي. مسلمانانو د سیکانو رسومات د باندې ګورم، خو د رب العالمین شکر ادا کوي. الحمدلله ثم الحمدلله چې رب العالمین مونږ مسلمانان پیدا کړیو. دا په سیکانو کې مړي شوي دي او دا د سیکانو رسومات دي. اوس تاسو ته زه ښیم چې سیکان د دیو ځای کې چې کله مړي وشي نو بیا سیکان دیو سره څه کوي د خپل مړي سره. نو دا وګورئ، دا اوس دلته کېښودنه دي ته اوس پګړی شان تړي د دیو مړی دی او بس سر ته یې ولا دغه کېښودو او اوس په دې ته پګړی تړي. هغه دیو هغه خپل سنۍ په سر باندې چې تړي یخته پکې راغونډوي او دا اوس وینئ. نو دا د سیکانو رسومات دي. دا د باندې ګورم مسلمانانو د رب العالمین شکر ادا کوي چې موږ او تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کړي. ګوره په ښایسته طریقې سره موږ او تاسو په دنیا نه رخصتئ او آخرت هم زموږ او ستاسو ښایسته یې الحمدلله. ځکه حدیث شریف کې راځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې دا کلمه وویله چې لا اله الا الله رب العالمین به ضرور جنت ته داخلی. دا سیکان دي او د دې سیکانو رسومات تاسو وګورئ. هر مسلمان باندې لازم دي چې په کمنټ کې الحمدلله ثم الحمدلله چې مسلمانان یو دا ولیکي. دا تاسو وګورئ، دا د دیو بیا دا حالي او دا سیکان د دیو دا پګړۍ دا یې ځکه دا راوالي چې دیو د خپل بدن یو ویښته هم نه کټ کوي. دیو ټول ویښته پرېږدي. دیو په هر بدن باندې په هر ځای باندې دیو په بدن باندې ویښته دیو یې نه کټ کوي. نو دا د سیکانو رسومات دي. سیکانو کې چې کله مړی وشي نو بیا ورته داسې پګړی وایي. دا اوس تاسو ته ښکاري چې د یو سیک هلک ته دا پګړی راتاوی. دا د سیکانو رسومات دي. الحمدلله موږ او تاسو مسلمانان یو چې زمونږ او تاسو په مسلمانانو کې کله مړی وشي نو بیا هغه په ښایسته او په احسنې طریقې سره غسل ورته ورکړي، ښایسته طریقې سره کفن ورته واچوي، خوشبو پرې ولګوي، ښه ښکلې طریقې سره یې د دنیا نه رخصت کړي او بیا اخرت کې هم رب العالمین د مسلمان دپاره د جنت زیری ورکړی دی. د مسلمان دپاره رب العالمین جنت تیار کړی دی او مسلمان به انشاءالله تعالی جنت ته ځي. خو کاش نن زموږ او تاسو 15 منټه رب العالمین له نشو ورکولی. خدای مکه که چېرته مونږ د داسې ځای کې پیدا شوی وی، الله مکه نن به زموږ هم دا حال وی. او زه تاسو ته ښیم چې دیو د خپل مړي سره څه کوي. دیو په خپل مړي د دیو چې مړی وشي نو چېرته یې وړي او په څه طریقې سره دیو خپل مړی دا د دنیا نه رخصتوي. دا اوس تاسو وګورئ، دې ته یې دا پګړۍ شروع کړې ده. دا د دیو خپله طریقه ده، د پګړۍ وهلو هغه طریقه ده. او دا هغه کس دی هغه لکه چې مړي سنبالی دا ماسک یې اچولی دی، دا پکې هغه کس دی. نو هغه بابا ته یې پګړۍ وواله او دې هلک ته نوجوان ته دته پګړۍ کمپلیټ کوي. بیا زه مخکې تاسو ته ښیم ملګرو چې دی کوم ځای ته وړي
او په کومې طریقې سره دیو د دنیا نه رخصتۍ. نو شکر وباسئ مسلمانانو چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو ګورئ ښه، او کنه چې موږ تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کړیو. قسم په خدای که موږ تاسو رب العالمین ته ټول عمر په سجده کې تیر کو هم به موږ د رب العالمین دا احسان هیر نه کو چې د رب العالمین زموږ سره څومره احسان دی. رب العالمین په موږ څومره نعمتونه او رب العالمین څومره په موږ احسان کړی دی چې موږ تاسو مسلمانان پیدا کړیو الحمدلله. دا اوس چې دې ته پګړۍ تاو کي دا اوس د دې ځګې نه چوتۍ دا تاسو ته ښکاري دا خلک راغونډ شوي دي، دا د دې رسومات دي. دا تاسو ته زه د دې لپاره ښیم مسلمانه چې د رب العالمین شکر ادا که، د رب العالمین شکریا ادا که چې رب العالمین موږ تاسو مسلمانان پیدا کړیو الحمدلله. د مسلمان په کور کې پیدا کړیو او رب العالمین موږ ته دا عظیمه کلمه را نصیب کړله لا اله الا الله محمد رسول الله. دا اوس دې ته ګورئ، دا زموږ مسلمانانو دپاره به رب العالمین په جنت کې هر قسم نعمتونه موږ ته تیار کړي دي. خو دا اوس وګوره دې ته چې دا امیلونه ورته اچئ، دا یې د سرو جوړ کړي امیلونه دي، دا دې ته ورګزار کړي، دې ته ور واچئ. دا اوس وینئ دا د سرو څیز دی لکه خلک یې چې دغه ته اچوي ناویانو ته او دغه ته یې اچوي، نو دوی به په دنیا نه داسې رخصت کړي. او مخکې تاسو ته ښیم چې دوی د مړي سره څه طریقه کار کوي. دا خو تاسو ولیدو، دا ورته دغه واچو د سرو هار ورته وایي، څه ورته وایي، ټیکه ورته وایي، هغه یې ورته واچو او به دا څیزونه ورته نوي نوي ږدي او بس دا به اوس د دنیا نه رخصتېږي. خو کاش چې دا مسلمانان وی. رب العالمینه ستا لاک لاک شکر دی، موږ ډېر زیات ګناهګار یو خدایه، ډېر زیات ګناهګار یو خدایه، ستا لاک لاک شکر دی خدایه. رب العالمین ستا په کروڑاو ارباو لکاو زرګاو په میلیونو ستا لاک لاک شکر دی خدایه. مسلمانان دې پیدا کړي خدایه. خدای خوا چې چېرته غیر دینه نه وي پیدا، یعنې نن به بیا خدای مه که زموږ دا حال وی. الله اکبر، دا وګورئ، الله ستا لاک لاک شکر دی خدایه. دا تاسو ته ښکاري دا اوس دیو تیار کړه، اوس به یې وړي هغه ځای ته چې کوم ځای کې د یو اخري ځای دی، اخري ځای نه رخصتۍ، نو هغه ځای درته ښیم ملګرو. دا اوس تاسو ګورئ، دا اوس د دې ځای کې نه چوتۍ ده، د دیو مشر دی او څه پیغام له ورکوي چې یاره دا به تاسو د دې ځای کې نه اوچتوئ او اوس به یې اوچت کړي. چې اوچته کړي نو دا به بیا هغه ځای ته وړي، بس اوس یې اوچت کړو. نو تاسو ته زه ښیم ملګرو، اوس څه دیو څه خپل سټریچر غونته کې دی، هغه سټریچر ته اړئ، چې هغه سټریچر ته واړئ بس بیا هغه سټریچر کې دیو هم رخصتۍ د دنیا نه. دا اوس وګورئ، اوس هغه څیزونو کې اچئ چې دې کې واچئ، اوس پرې مخکې وړي او بس بس دیو هغه خپل چې کوم رسومات دي هغې ورته وکړه، سټریچر کې اچیلي دي، بس اوس پرې چوتئ او د دې ځګې نه به یې وړي. الله اکبر مسلمانه، د رب العالمین شکریا ادا که. سخت مونږ د رب العالمین ناشکره یو. ګورئ ښه، مونږ 5 منټه خپل الله ته نشو ودرېدی په جومات کې، په 2 منټه رب العالمین عبادت نشو کولی. دا یې هغه ځای ته راوړه چې کوم ځای کې د دیو دغه دی مړي دي، دغه ځای کې رخصتي لکه زموږ چې کومه جنازګاه یا څه وي وټېور هغه چې کوم وي، نو دا د دیو هغه ځای دی. اوس دا یې تیار کړه، دا اوس بس سوځئ، دا یې د لرګو د پاسه کېښودئ نه، دې ته به اوس دیو د خپل ځای دی هغه راته اوس ښیمه
چې دی له تیار کړی دی دنده او د اور ځای د هغې ته ورننه باسي. زه تاسو ته ښیم اوس چې دیو کله وفات شي نو بیا یې دغه رسومات وکړي، بیا یې دلته راوړي. د دیو خپل یو ځای دی، دا اوس ګورئ دا پې څه دغه پې اچوي څیزونه میزونه یې د دې خپل څه خاورې دي او خپل یې څه یو طریقه کار دی هغه پې اچوي. اوس دا د یو څه خپله دا به څه خرڅېږي چېرته، دا د یو څه خاوره ماوره ده، یو څه بل څه دي. دا یې له خوله کې څه ور واړوي اوس به دا ورسره لیږي، یا به دې سره د اور ګرمېږي، یا به دا دنیا نه ختمېږي، یا به دا هډوکي مډوکي ختمېږي. داسې څیز به وي څه کیمیکل وغیره، داسې څیز به وي چې د دیو مکمل خاتمه کېږي، ختمېږي دیو مکمل. دا ټول سیکان ناخوند شوي دي ورته، دا یې رشته داره دي، ښه خپلوان یې دي او ته راغونډ شوي. زمونږ د مسلمان کله چې مړی وشي نو ټول مسلمانان الحمدلله دیو راځي او غم راځي ورسره کوي. اوس پې خاورې ماورې دي هغه پې ورړئ، دا خاورې پې اوس ورړئ، دا د یو څه خپله خاوره ده دا پې ورړئ. یو دغه رسومات دي د سیکانو، دا اوس والا مخ پټ کړي، دا به اوس هماغه ځای ته ور مخامخ کوي. دا تاسو ته ښکاري مسلمانانو، دا لرګي مرګي، دا اوس دا ځای دی، دې ته ګورئ، دا دلته پکې څه خپلې بټنې مټنې هم لګېدلي یو څه بل څه. دا اوس اور ورلګوئ ښه، دې ته ګورئ، دا اوس دې ته اور ولګي. یا الله توبه خدای توبه، دوه ځایو ته اور ولګو. اوس یې هغه شیز ته ور دننه کړي نو دا دې کې خپله وسوځېږي. ور دنده یې کړو، دا اوس دننه یې ماشین کې سوځي. دا اوس دوی پسې څه خپل پروسس وکړي، څه بټنې مټنې دي دغه هلته لګېدلي دي، بټنې پسې ووایي، اوس به دا دنده وسوځي، ختم به شي. الله اکبر. دا دی دا لرګي مرګي راوړي دي، په دې لرګو سره دیو دا خپل کم مړي سیکان چې دي دا سوځئ، دا وسوځئ بیا. توبه خدای توبه. دا اوس د دیو څه مشر کس دی او راشي دیو ته خطاب کوي چې یاره نه اوس دا اور دې ته لګوئ، دا ګڼ اور لګوئ دې ته، او بیا چې کم پاتې شي هغه په دې کې سوځئ. خو زه اور تاسو ته ځکه نه ښیم چې بیا فیسبوک ته طرفه په دې باندې سټرایک راځي. خو دا تاسو ولیدو، دا هغه بابا دی، کوم بابا چې دیو لرګو کې بند کړی و.